په دې جنیور کې دې پارټۍ باندې بختور کړي او پارټۍ د خدای په دې بختور کړي. زه ګرانو ملګرو کې د دې وخت مناسبت سره زه به زر خبره وکړم. د ټول ناول خو دا چې زموږ دې صوبې ته چې کومه خبره راپېښه ده هغه دهشتګردي ده. زموږ پریارټي چې کوم دی نو هغه امن او زموږ په دې کې تر اوسه پورې په پاکستان کې دا خبره چا ونه منله 40 کالو راځي پښتانه مري خو هېڅوک نه وایي چې دهشتګردي یو مسله ده او امن راوستل غواړي. نه د مرکزي حکومت پریارټي ده او نه د صوبایي حکومت پریارټي ده. د صوبایي حکومت دا پریارټي ده چې باني رها کوو، د مرکزي دا پریارټي ده چې باني نه رها کوو. بس دا دوه مسلې دي. یو مسله ده دواړو نښتې دي او په دې کې د پښتنو تبعي ده. په دې کې کمې فایدې دي دې دواړو ته چې د صوبې او د مرکز جګړه نو NFC واټ به نه کېږي، د مرکز نه به پیسې نه راځي. بس خبره اسانه ده ځکه چې وزیر اعلی خو جنګ ته تیار دی خو د مرکز نه د پیسو راوړو ته تیار ځکه به نه کېږي چې زه وسایلو باندې اختیار غواړم دوی مال په وسایلو اختیار نه راکړي. په دې دوران کې به چې کوم دی د دې جنګ روان وي خو زما د صوبایي خودمختیاري زما خپل حق دا به ماته نه میلاوي. بس دې کې ای خوشحالي. بیا بله خوشحالي دا ده چې دهشتګردي به کوي. دهشتګردي چې کوي نو نن تاسو لاړ شئ په پاړه چنار کې څه کېږي. یو طرف ته چې کوم دی په کانوی باندې اټیک کېږي. کانوی باندې ولې اټیک کېږي؟ او دوی راغونډه کړه او د شروع په ورځ به تله دی وتې د زیارت په ورځ لاړ شي. نن موږ سره نفري نشته. نو 200 تقریبا ګاډي برابر کړو. نو د هغې څوکیداري چا کوله؟ شپږ پولیس والا. د 200 ګاډو څوکیداري شپږ پولیس. دا خندا وه که نه وه؟ دا خو لکه میل میلاپ و. او چې کله منځته شو نو یو ځای پرې ډزې شو نو بیا پرې ډزې شو نو بیا پرې ډزې شوې. نو دا پښتنو نه دي کړي ځکه پښتانه ښځې نه ولي ای ماشومان نه ولي. دا اجرتي قاتلانو چې دا چا راوستي دي د دې به وروستو پته لګي. بانه یې څه جوړه کړه چې دا په شیعګانو باندې سنیانو دا جوړه کړه او په سبا باندې بیا او د شپې د سنیانو په کورونو باندې ورغله او تر دې پورې چې د سنیانو د کورونو نه 12 ښځې راوستې ژوندی او هغه یې غوا کړي. دا پښتانه نه کوي. دا مجرتي قاتلانو کړي. غرض دا چې دا پلانټډ سکیم و چې دلته فرقهوارانه فسادات جوړ شي او فرقهوارانه فسادات دوی ته ځکه فایده کوي چې هسې دهشتګردي کېږي نو خلک وایي پولیس څه کوي، دا فوج څه کوي، لیویز څه کوي، حکومت څه کوي. خو فرقهوارانه فسادات کې بیا دوی وایي چې دې کې خو زموږ نه چلېږي. نو دا فرقهوارانه فسادات د پاړه چنار نه شروع شو کوټه پورې راغی. نن هم پکې چې کوم دی نو جنګ روان دی. نن هم خلک وایي او دا به داسې خورېږي. حقیقت کې شیعه او سني فسادات نه دي. شیعه او سني فسادات رنګ ورکوي او رنګ د دې لپاره ورکوي چې کار طرف ته مري نو چې د شیعه خلک مړه شي نو سني خوشحال شي، چې سني مړ شي نو شیعه خوشحال شي. نو چې د خدای او رسول وایي چې تا یو بېګناه سړی مړ کړو نو ټول انسانیت قتل یې وکړو. نو چې ته یو کلمه ګو مړ کې ته به وایې چې ګینه ما زه به جنت ته ځم. او دا سازش څوک کوي؟ دا هغه څوک کوي چې هغې پاړه چنار خالي کول غواړي، د پاړه چنار په وسایلو قبضه کول غواړي او د هغه ځینې به یې کډې وکړي. نو شیعه به سني ولي او سني به شیعه ولي او چې کوم پاتې شي به کډې وکړي او چې کوم سړی پاړه چنار خالي غواړي خوشحال شي. نو تاسو په دې نه پوهېږئ چې کوم خلک خوشحالېږي. یاره چې په پاړه چنار کې شیعه او سني فسادات دي نو په دې وزیرستان کې څه چل دی؟ هلته ولې کرفیو ده؟ په ډیر خان کې څه چل دی؟ په بنو کې څه چل دی؟ په باجوړ کې څه چل دی؟ دهشتګردي دی وایي چې په یو په نوم جاري وي او په څه جاري ده؟ ولې د تیرا خلک نن په تیرا کې جنګ دی او د تیرا په جنګ کې چې کوم دی
زما د هغه ځي افریدي ټولو کډه وکړه او دوی په خپلو کې جنګ کوي دا دهشتګرد دی او دا فوج دی او زما خل راووت هغه د جلغوزو کاروبار به یې کوه هغه هم ورته پاتې شو لہذا دلته یو لوی پلیننګ دی دا د څلوېښتو کالو راسي چې پښتانه په یو نه یو شکل کې د دې ځای نه یا کډ وکړي او یا مړه شي خو مونږ هم دوی ته وایو چې کارونه لوی خدای کوي دا ارمان به خدای نه پوره کوي پښتانه به تر هغې پورې وي چې تر څو خپل حق نه ګټلی او تاسو سره حساب کتاب دا ګران